ګرانو کتونکو دا مهال زه د عمرزو د بازار په مسجد کې موجود یم او چې کله د بازار مسجد وي نو تاسو ته پته ده چې په دې کې په سوونو خلکه یعنې منځګزار چې کوم دی نو هغه راځي. د جمعې مبارکه ورځ ده. مولانا صاحب په خپل تقریر کې ډېره زبردسته خبره وکړله. دې وخت کې زمونږ پاکستان چې کوم دی د اندروني او بیروني سازشونو نظر دی او بیا یو داسې فتنة الخوارج او بیا په دې ملک دننه داسې یو فتنه چې هغه خپل ادارو پسې او خپل آرمي د کمزوري کېدو یو ډېر لوی کوشش کوي. مولانا صاحب ډېره زبردسته خبره وکړله او یقینا چې په هر مسجد کې په هر منبر نه دا خبرو شوې دا خلک پیول دي نوې کول راغلی دی د هغې ذهن سازي داسې عجیبه شانتې شوې ده چې په خپلو ادارو پسې په علمو پسې په هغوی پسې چې کوم دی نو غلطې مباحثې شروع کړي دي. دا یو بین الاقوامي سازش دی زمونږ د ملک خلاف چې د ملک کې بدنامني پیدا کی او دا ملک غیر مستحکم کی او زمونږ د خطه د پاکستان خصوصي طور باندې دا په یو داسې محلي وقوع باندې واقع دی چې هغې ته د اغیارو ډېر نظر دی او د هغوی پکې خپل مقاصد دی هغه لوی تفصیل دی خو پکار دا ده چې دې وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې موږ د امن دپاره کوششونه وکړو که هغه هره طبقه ده نو پکار دا ده که صحافیان یې تاسو یې که علما دي یو اهم کردار ادا کولی شي چې موږ د امن پیغام دی خلکو ته ورکو او پر امنه زندگی هغه اختیار کو نو انشاءالله دا حالات په بدل شي او پاکستان خو الله پاک موږ ته په دې رمضان مبارک کې راکړی نو دا یو عظیمه تحفه ده او دا به د قیامته پورې دغسې قایم او دایم وي او د دې نه به الله پاک یو لوی کار اخلي او دا خو ګوره یو دوه ریاست داسې دي چې دا په یو نظریه باندې جوړ دي. یو د مدینې ریاست دی چې هغه په یو نظریه باندې جوړ او یو پاکستان دی چې دا په یو نظریه باندې جوړ دی نو انشاءالله هغه نظریه هغه به پکې عملي کیږي او انشاءالله پاکستان به ترقي کوي دلته به امن هم راځي دلته به سوکالي هم راځي او دا به پرمختګ کوي انشاءالله. ناامیدي نه ده دا آینده کې داسې وخت را روان دی چې پاکستان یو ګرو کوي یو ښه طرف ته روان دی نو د هغې د وجې نه دلته مشکلات او مصایب پیدا کوي چې دا ترقي ونه کړي دا پاکستان خو انشاءالله دا یو د انسان تدبیر وي او مکر وي د انسانانو او یو د الله پاک یو نظام وي نو انشاءالله یو ښه وخت به راځي په پاکستان خپل پوج سره دې وخت لکه پوج خو چې دې وخت په بارډر هم په دغه کې دی هر ځای کې چې کوم دی آی روز د هغوی شهادت یې نوش کوي لکه یو اندروني سازش چیلنجز ورته ډېر زیات دي که نه خو د دې باوجود دا د خپل چې کله درپسې لګیا شي نو دا ډېره ګرانه دا غټه نقصان رسوي لکه که بهر نه هر څنګه چې دی نو یو هغه رسي که نه نقصان رسي هغه سړي ته دومره اذیت او تکلیف نه رسوي خو چې کله خپل هغه ته پسې راپاسي چې ته چا دپاره لګیا یې د هغه دپاره شهادتونه پیش کړې او هغه خلک ستا خلاف راپاسي او نو دا بیا سړي ته زور ورکوي. زه به دې ځای کې یو خبره وکړم ګوره د هر ملک دپاره چې دی نو دفاع نه ده دا ډېره ضروري ده دفاع چې دی نو هغه مضبوطه ساتل پکار لکه ګوره عراق ولې ختم شو ځکه چې هلته دفاعي قوت کمزوري شو او کمزوري یې که همدغې قوتونو نن سبا چې پاکستان کې لګیا دي او هغوی کوششونه کوي چې د پاکستان دفاع کمزوري کړي همدغه قوتونو چې د مخکې عراق کې د فوج کمزوري کړه دفاع یې ورله کمزوري کړه او نن ورشئ تاسو دغې حال وګورئ د لیبیا حال زموږ مخې ته دی چې ته په یو عالم باندې راځې او هغه ته شهید کې په کم بیسې شهید کې کافر خو نه دی که نه هغه ته په منبر باندې څه داسې غلط تشریح درکړي چې چېرته دا وکړه یا هغه وکړه چې یاره مونږ ته پې نقصان رسي یا پې یو مسلمان ته نقصان رسي. مولوي صاحب بیان وکړو مولوي صاحب بیان د څه باره کې وکړو عوامو ته یو خاص پیغام ورکړه چې یاره امن راولي نو زه به راځم نو مولوي صاحب به دلته شهید کوم ولې ده د امن پیغام ورکړه دا د ګناه وکړه ته چې په کم بیس دلته راځې ته خودکش کې یا ته عالم وژنې دا تا ذهن کې څه راوړي دي تا ته څه سبق هلته درکړی چې ته لاړ شه د مسلمان ووژنې آیا ته په دې جنت ته ځې په دې خو جنت دومره اسان کار نه چې ته ما نه جنت داسې ووینې نو زمونږ غټ علما بس ټارګېټ دي نن سبا علما او آرمي چې ستا په ملک کې نه بس خبره ختمه نو دا دوه خبرې دي علما او آرمي چې ستا په ملک کې نه وي نو ستا عمل د ختمولو کوشش خو روان دی خصه کېږي خو مولانا صاحب ډېره زبردسته خبره وکړه چې ناامیدي نه ده پکاره او د خپل دفاع چې کوم دی نو د هغې تحفظ او د هغې ملاتړ ډېر ضروري دی. دا خلک چې ما سره څومره ولاړ دي دا خپل آرمي سره د دغه فتنة الخوارج په ضد باندې کلک او څنګ په څنګ چې کوم دی نو هغه ولاړ دي او په دغه کې به ورسره پوره ملګرتیا کوي او دغه فتنې ته وایي چې
چې تاسو د چا په سازشونو چا په ایجنډې باندې د خپل ملک خلاف لګیا یې نو دا خپله قبله هم درسته کړئ.